كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله. کله دا وایو تصور به دا کوو چې زموږ نه د ټولو اوبو په شکل کې ګناهونه دا لاندې تویېږي او ختمېږي او زما جسم صفا کېږي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر 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 الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب إلا الله. لا
إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دین بعد مراقبه قلبی ده نوالی سے څنګه تسکیه وکړه سترګې پټې کړئ تصور دا کوئ چې زړه تعالی طرف ته اړم کړئ ځان جګر طرف ته اړم کړئ بس طرف ته د دې سینې د ګوتې لاندې د لطیفه قلب د دغې طرف ته توجه وکړئ او د سپینو زرو په اوبو باندې په تصور کې الله دا په زړه باندې لیکئ صابن کوي په دې صابن مرور کې چې څو ځله په زړه باندې الله ولیکئ او په زړه کې دا راولئ چې زما دا زړه مکمل باندې د دې الله جل جلاله د اسم ذات ته ولې نه پړقېږي او صفا کېږي إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإن تغفر فأنت لذاك أهل
جاري دخول گناہوں اقرار کرو اللہ استا بدر کی جوڑے خورا کڑی دا بل در ورطن اخباری جخمل جوڑے خورا نم اللہ جل جلالہ کتی نبخی کتی نبخی دا بل استاد شان سلام او کچرتی نبخی اللہ بل در ورطن اخباری جلالہ Allah 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 Allah
جل جلاله ذکر تزوری ہے حضرت بابا جی فرمائی چې کله دا ذکر کو په دغه وخت کې تضرع کو عاجزي وکړو انکساري وکړو ځان به ډېر عاجزه ګڼو د ځمکې د پاسه د اسمان د لاندې په ټولو انسانانو کې د ټولو نه ګناهګار به ځان ګڼو او دا ذکر وکړو چې الله جل جلاله زه ډېر خطاکار ګناهګار کمزوری بنده یم یا الله زه ستا د نافرمانۍ په لار روان یم خو ما ته هدایت وکړې ته د هدایت والا ذات أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو دا اذکار پوره شو یو درود شریف زمونږ په دویم نمبر باندې پاتې شو بعضې علما د قادري شهید هغه په اخره کې هم درود شریف وایي د جمعې شپه ده انشاءالله تعالی الله جل جلاله په ذات یقین دی چې زموږ درود او سلام دا به حضور صلی الله علیه وآله وسلم په دې خیال باندې درود شریف وایو چې موږ د رسول الله مبارک د روضې مخې ته ناست یو او په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې براه راست درود شریف کېږي نو د ادب چې کومه تقاضا ده د هغې ملحوظ نظر په دغې طریقې سره درود شریف پرې شو اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله
وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل اللهم صل على سيدنا محمد والكرم وآله وبارك وسلم. الله زمونږ نصر خپل رضا لپاره وګرځوي. الله دا څومره چې وویلی شو او چا وویل خدای پاک او لیدونکو ویونکو مونږ ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله مونږ واورو ډېر او وایو ډېر، خدای د عمل له کمزوري مونږ عملي مسلمانان جوړ کړي. الله ته زمونږ راضي شي. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. ای زمونږ الله زمونږ آمد او خطاګانې مونږ ته معاف کړي. الله مونږ کې للهیت او تقوا پرهیزګاري عبدیت انکساري پیدا کړي. الله زمونږ تمام اعمال دا د اخلاص نه ډک کړي. الله د انانیت نه، د لوی، د تکبر، د اغوا، د شیطان د زمونږ تمام اعمال خالي کړي. د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تمام طرز و طریقې په موږ ټولو کې عملي طور رایج کړي. په نرو کې، په ښځو کې، په لویو، په وړو کې، په کوربو کې، په مسافرو کې خدای پاک په دې ملک کې او په بیروني ممالکو کې د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تمام طریقې خدای پاک عملي طور رایج کړي. الله ته زموږ راضي شي او داسې قسم راضي شي چې بیا چېرته خبر نه شي. الله زموږ تمام حاجتونه ته د غیب او د خزانو نه پوره کړي. د انسانیت ته احتیاج نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله څومره منبع چې دلته راجمع شوې ده، الله د سوال دا کټکولونه موږ تا ته نیولي دي، بل در زموږ نشته بغیر تا نه. الله ته زموږ خالق یې، ته زموږ مالک یې، ته زموږ رازق یې، ته زموږ مشکل کشا یې، ته حاجتونو حل کولو والا ذات یې خدای پاکه. ته د خپلو خزانو نه زموږ تمام حاجتونه ته حل کړي. که هغه د دنیا سره تعلق لرونکي وي، که هغه د آخرت سره تعلق لرونکي وي، خدای خو ته زموږ نه راضي شي. الله د ځنکدن تکلیفونه موږ ټولو ته اسان کړي. د پل صراط د پل تګ موږ ټولو ته اسان کړي. د قبر عذابونه موږ ټولو ته اسان کړي. د منکر نکیر سوال جواب موږ ټولو ته اسان کړي. الله د کسي لاس د عملنامې نه موږ ټول په حفاظت کې وساتي. الله د آخرت د شرمندګۍ نه موږ ټول په امن امان کې وساتي. الله ته راضي شي زموږ نه، داسې قسم راضي شي چې الله بیا چېرته خفه نه شي. ای الله د دې مجمع دا څومره کسان چې دا ټول مغفور او مرحوم وګرځي. الله په کورونو کې خیر او برکتونه راولي. د بې برکتۍ نه، مال نه، د عمر نه، د اولاد نه، د بچو نه، د نرو او د ښځو نه د دوی زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله ته د برکت علم، د برکت مال، د برکت عزت، د برکت ځواني، د برکت زندګي، د برکت علوم خدای پاکه، د برکت رتبې د دوی زموږ د ټولو نصیب کړي. الله څومره بیماران چې دي د هغو ټولو شفا عاجله نصیب کړي. الله د خپلې شفاخانې د مکرمت خپل نه وله شفا ورکړي. الله د مفتي صاحب په کور کې چې څومره بیماران دي، والده صاحبه دا نور څومره ملګري چې دي، د هغو ټولو بیمارانو بیمارۍ خدای په خیریت او عافیت باندې سرته ورسوي. الله د هسپتالونو د ګرځولو نه، د هسپتالونو ډاکټرانو د احتیاج نه دوی موږ ټول په حفاظت کې وساتي. الله کومه بیمارۍ چې په موږ کې جسماني او روحاني دي دا صحت ته ورسوي. الله د روحاني او جسماني بیمارۍ زموږ صحت ته ورسوي. الله د ذکر د محفلو سره، د ذکر د مجالسو سره، د نیکانو خلقو سره، د الله والا خلقو سره، د علماو سره زمونږ مینه او محبت پیدا کړي. الله څومره
غلطی عقیدې چې دي خدای پاک د هغوی نه زموږ نفرت پیدا کړي، د رسمونو رواجونو نه زموږ خدای پاک نفرت پیدا کړي، موږ ټولو کې للهیت پیدا کړي. الله دې ټولو ملګرو چې څوک مقروض دي د قرضونو نه اخلاص کړي، د چا کورونه آباد نه دي صحیح کورونه د مینې آباد کړي. الله په چا بچي نشته ته ولا بچي ورکړي. الله څومره همت او څومره خدمت چې به دې پنډال کې د ملګرو کړی دی او څومره سوچونه کړي دي، چا خدمتونه کړلي، چا مالی جاني خدمتونه کړلي، قربانۍ کړلي. څومره دلته د بناتو مدرسه ده، مولوي صاحب وایي چې نن 15 روژه ده د ټولې مدرسې د بناتو. الله ته ولا اجر ورکړي، الله تیر وجې په خپل در قبول کړي. الله د دې روزو په برکت باندې زمونږ بیړه پار کړي. الله د دې روزو په برکت باندې دا ګناهونه معاف کړي، دا غوي په کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي. زمونږ یو مرګره دی، هغه د دعا لپاره وینا کړل اسلام آباد کې، یو ډاکټر دی شفا هسپتال کې. دغه مشکلات دي خدای په مشکلات حل کړي. د دې مرګرو څومره مشکلات دي، زموږ څومره مشکلات دي، دغه او خزانونه ته حل کړي. الله موږ خپل نفسونو ته وسپارئ، موږ ډېر زیات کمزوري یو. الله د شیطان د تمام وسوسو نه د ډکوستو نه زموږ حفاظت وکړي. اے زموږ الله څومره مرګري چې راغلي د دوی د کورونو حفاظت وکړي، د عصمتونو حفاظت وکړي، د مال دولت حفاظت، د بدنونو حفاظت، د علوم حفاظت وکړي، د تمام ملک د مسلمانانو حفاظت وکړي، د دې ملک حفاظت وکړي، د دې ملک د تمام مدارسو حفاظت وکړي، د تمام علماو د شيوخو حفاظت وکړي، د تمام خانقاهانو حفاظت وکړي، د تمام مدارسو د تمام خدای پاک مساجدو حفاظت وکړي، د تمام خانقاهانو حفاظت وکړي، د تمام مراکزو حفاظت وکړي. الله ته زموږ د ټول امت ناراضي شي. اے الله د ټول امت ناراضي شي. الله مونږه څومره سوالونه چې ستانه وغوښته موږ په هغې باندې خدای پوه یو که پوه نه یو، خو چې کوم الله زموږ په علم کې نه دي او موږ له سوال طریقه او چل نه راځي، دا خو تشه بهانه ده خدای پاکه. خو موږ د سوال دا کشکولونه تا ته نیولي او ستا دا وعده ده چې زما نه څوک غواړي زه خوشحالېږم، زما نه چې څوک نه غواړي د مخلوق نه غواړي زه خفه کېږم. الله موږ د مخلوق نه غوښتونکي مه جوړوي. الله ته د خپل ذات نه موږ غوښتونکي جوړ کړي او د خپلو خزانو د او مهربانو خپل نه خدای پاک موږ باندې مهرباني وکړي. الله تعالی فرمایلی چې زما سره هر یو خزانه دي، د سترګو خزانه، د زړونو خزانه، د عزت خزانه، د مال دولت خزانه، د عزت خزانه، د نورو خزانه، د ښځو خزانه، د جواهراتو خزانه، د مال دولت خزانه، د صحتونو خزانه. الله هر خزانه ستاسو دي. د خپل خزانو د رحمت ته په موږ باندې خدای پاکه د رحمتونو دروازې کولاو کړي. الله د زحمتونو د خزانو نه موږ په امان کې وساتي، د مصیبتونو د خزانو نه موږ په امان کې وساتي. اے زموږ الله ته زموږ ناراضي شي او داسې قسم راضي شي چې الله بیا چېرته خفه مه شي. الله دې عطاالرحمان صاحب له نور څومره د معاونین چې په دې خدمت کې چې څومره حساب اصطلاح چا مالي قرباني کړله، چا جاري قرباني کړله، د علي صاحب د رضاځای چې کوم دی د دې لپاره ورکړی دی. په روز کال پکې هم خدای پاک ستا د ذکر داسې جلسه شوې وه، څه کال پکې بیا وشوه او کال په کال په مخه په دې ځای کې خدای پاکه دا منور کوي په خپل ذکر باندې چې ستا دې ذکر ته دا څومره ملګري راځي او دا ځمکه چې کوم دی د دوی دا فخر په نورو ځمکو باندې کوي چې په ما باندې الله والا ناسو، الله والا په ما باندې د الله نوم یاد کړی دی. دا ځمکه قیمتي کړي الله، الله ته یې قیمتي کړي، د دې سره ټول قیمتي کړي، نر او ښځې قیمتي کړي، څومره نرانو نارینهو ماشومانو جینکو زنانو چې د دې لپاره نور اذکار کړلي، ختمونه یې کړلي، ستا نوم یاد کړی دی، په کورونو کې چا نفلونه کړلي، بدعت یې کړلي او د دې اجتماع د کامیابۍ لپاره تصور یې جوړ کړی دی خپل. الله ټول کامیاب کړي، الله ټول خپل مقصدونو ته نیکو مقصدونو ته کامیاب ورسوي. الله کوم ملګري چې د لرو نه راغلي، د نږدې نه راغلي، خدای پاک ته د هغو راتګ قیمتي کړي، د هغوی قدمونه قیمتي کړي، هغوی پیسې قیمتي کړي، د هغوی خدای پاک مشکلات د غیبو د خزانو نه حل کړي. ای زمونږ الله زمونږ تا ته التجا ده، تا ته زاري ده الله، ته زمونږ ټولو په حال رحم فضل وکړي. اللهم يسر لنا امورنا مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في اهلنا واطمس على وجوه اعدائنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نقف على ابوابك فلا تطردنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.
اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وأفعالنا وأشغالنا ولا تسلط علينا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بخا بخفض زي ما عندي چې کوم عوام دي خورانوتي د بحر منس پسې متصل څومره میلمانه چې راغلي د ټولو دپاره زما رب چې کوم رزق مقرر کړي هغه به چاته انشاءالله خپله برخه رسي. ازل نه د هر چا خپلې برخې مقررې دي. علماو دپاره خپل ځای دی، عوام به دلته کې کښېني. د خدمت والا ملګري به خپل ډیوټي ته مانځه نه فوراً به ځان ورسوي. سبا الله په ایمان خوشحاله کا مانځه پسې خوراک مراک کیونکې سهار تقریبا 9 بجو نه بیا حاضري ده. 10 بجې به انشاءالله دعا کېږي. ٹھیک ده. 20 تاریخ باندې د اتوار په ورځ 8 بجې ملازو چوک کې د ختم نبوت عظیم الشان پروګرام دی. تمام مسلمانانو ته خواست دی چې په هغې کې شرکت وکړي. د پیر په ورځ باندې د